هر یو کس چې د بل سوچ شروع کړي که نه نو معاشره روانه شي. خو که زه دا سوچ کوم چې یاره زما وخت دی ما ته به څوک څه راکوي، زمیندار دا سوچ کوي چې زما وخت دی ما له به څوک څه راکوي، افسر سوچ کوي چې زما وخت دی، دا چېرته معاشره نه شي چلېدلی. هر سړی پکار دی چې د بل حق ورکړي چې په ما باندې چا وخت دی چې زه هغه ورکړم. بل دغه شان سټیپ بای سټیپ رواني که نه نو معاشره به سټارټ وي، معاشره به خوشحاله وي، معاشره به چلېږي. او انشاءالله تعالی دا یاد ساتئ چې کله هم تا د خدای تعالی د مخلوق سوچ وکړو الله پاک دا چېرته نه غواړي. دا زه نه یم، دا د علما سره کښېنئ او کوم سړي چې د ځان سوچ کړی که نه اخره کې ور الله پاک ډېره څه ورکړې ده، خو بیا هغه خوراک هم نشي کولی، خواږه پې بند شي. الله ورته وښیي خو زموږ سوچ بیا هغه طرف ته نه وي. وایي په کټ کې کښېنه وایي زه غوښتل د بل سوچ دې نه کوم. او کله چې د بل سوچ کې د کمزوري سوچ څه کوې، د غریب سړي سوچ کې زما په خیال دومره دنیا لاړه چې د ځان سره سره یوړه بغیر د عمل نه هر څه ختمېږي، څه په عمل پاتې کېږي او کردار پاتې کېږي. لکه څنګه چې زموږ نواب خان وویل چې حکومتونه لاړ شي خو شی پاتې شي، دغه شان موږ هم لاړ شو، زموږ کردار پاتې شي. هر سړی څه وایي یاره پلانکې په حکومت کې راغلی، پلانکې ذمهدارو ښه سوچ و، خدای پاک دې وبخي، الله دې جنت فردوس نصیب کړي. خلک ورته په پټو کې دواګانې کوي، په لارو کې ورته دواګانې کوي. نو دا دواګانې زما په خیال په یربه وربوس وکړه رستی شي چا زړه څو ګټلی شي بیا. او کوم سړی چې ناکاره وي او د خدای تعالی مخلوق دې تنګ وي څه وایي وایي الله پاک دې دمه کړو، دې څه وایي که نه وایي وایي خدای دې دمه کړو، الله پاک دې خلاص کړو، د یو نه خو خلاص شو، وایي خدای پاک دې د نورو نه بري. نو دا واده کوو چې د خپل لاس نه، د خپل ژبې نه، د خپل مال نه، د خپل افسرۍ نه به بل مخلوق ته پیدا رسوو. د دې ځینې چې تاسو دا پیدا کوو ټول اول زه کوم د افسرانو ته وروسته تاسو ته او دا هم کوو چې زموږ د مال نه، زموږ د جیداد نه، زموږ د افسرۍ نه، زموږ د طاقت نه به بل انسان ته نقصان نه رسوو. انشاءالله تعالی دا دوه خبرو باندې موږ عمل وکړو که نه موږ به پخپله خوشحاله روان یو. او چې کوم یو سړی غرور کوي او تکبر کوي د هغه سره پکار ده چې وکړو، ځکه چې غرور او تکبر کول الله پاک وایي دا زما سازر دی. خو بل ځای کې اسلام څه وایي څوک چې تکبر کوي د هغه سره تکبر کوي د عبادت دی، ځکه چې هغه ته غوښه یم چې ته تکبر کوې چې ستا حیثیت موږ ته دخلو چې ته څه شی، ته د څه شي نه پیدا یې. انسان ډېر کمزوری دی، هغې زه نه ځم هغې باندې به ډېر ټایم لګي. زه شکریا ادا کوم د ذمېدارو، د خپل وروڼو، د خپل افسرانو صاحبانو، خاص کر زه چې کله پروګرام کې یم ناشم خان او نواب خان په پروګرام کې زما د الله نه امید دی انشاءالله تعالی د ذمېدارانو سره مینه ده. عادت هم وایم دی هم خدای پاک ښه شتمن پیدا کړی دی چې دی د خپل طاقت او د خپل مال نه بل انسان ته پیدا ورسوي. انشاءالله رسوي به په زه ورته بیا هم ریکویسټ کوم چې بیا د هغې نه کېدای شي ورسې پای کې هم الله پاک مالی سره کړي. لکه څنګه چې الله خان وایي چې دا بوټه عبادت کوي خو چې سړی په عبادت ولګوي نو چې دی څومره عبادت کوي هغه ذمېدار ته ثواب میلایږي. ښه خبره رسول چې دی د مسلمان شان دی، دا د انسانیت هغه ښایست دی. نو زه خاص کر مشرانو ته یم چې ډېره مننه، ډېره شکریا چې تاسو د پیغمبر علیه السلام د دواړو جانو سردار ویلي چې دا هغه لاس بهترین لاس دی چې کوم لاس خپلو بچو ته الله رزق وکړي او هغه سخي تکلیف کړي چې هغه ځان مه کړوئ. ستاسو صفت خو د دواړو جانو سردار کړی دی. هغه خبره ده چې د پاسته لاسونه او سړی په ایزیګانو کې ناست هغه خپل خبره ده، اصل به ډېر غټ حساب کتاب وي. او تاسو صفت یې کړی چې د کلک لاسونو ما په خیال تاسو به حدیث کتلی مې ما کتلی دی. نو دا ستاسو صفت شوی دی، د هغه خلکو صفت شوی چې سړی سهار لګي خپل محنت کوي خپلو بچو ته الله رزق وګټي، دا بهترین عبادت دی. نو زه بیا هم شکریا ادا کوم.